سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو وخت کې سوچ سره پیدا شو چې زه خو به د منافقینو په فهرست کې نه یم شامل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دنیا رخصت شوی ده، خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو رازدان حضرت سیدنا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دته د منافقینو یو فهرست ورکړ چې دا منافق ده، دا منافق ده، دا منافق ده. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به په جنازو کې قتل که چېرته به حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه په جنازه کې شریک وو نو دوی به هم شریک کېدل، که به شریک نه وو نو به پوه شو چې دا منافق ده. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی حذیفه ابن یمان ته. هغه عمر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خولې نه دا اورېدلی چې عمر فی الجنه کان فی العشر المبشره. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خو په عشره مبشره کې شامل و، په هغو کسانو کې شامل و چې په دنیا کې د جنت زیری ورکول سوی و. بیا هم دی راځي البدایه والنهایه کې د موجود دي. سیدنا حذیفه ابن یمان ته وایي چې د ما نوم خو به په دغه فهرست کې نه یې شامل چې کوم رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تا ته درښودلي وو. دا یو جلیل القدر صحابي ده، دومره له ده سره د آخرت فکر ده. موږ څومره د آخرت فکر کړی، دغه میاشت تاسې نن ماخوستن سوچ وکړئ، نور کلونه خو پرېږدئ، دغه میاشت تاسې مخته کېږئ چې په دې میاشت کې ما د آخرت دپاره څومره ګټه کړې، ما څومره حلال کاروبار کړی، د ما دغه کاروبار ما ته چې کومه آمدني راغلې منافع راغلی دا څومره حلاله ده څومره حرامه ده. د دې باید موږ نن فکر وکړو. په دین کې باید موږ علماو ته وګورو، له ځان نه لوړو کسانو ته. په دنیا کې باید له ځان نه کته کسانو ته وګورو، بیا به تاسې ته الله چې کوم شیان درکړي په دې به تاسې قناعت هم کوئ، بیا به دا په زړه کې غم نه پیدا کوئ. محدث ابن عون رحمه الله تعالی فرمایي وایي هر کله چې زه به د مالدارانو سره کېناستم، ناسته ولاړه مې له مالدارانو سره وله، نو زه به همیشه غمګینه وم. هغه وجه دا وه د ده به لباس د ما نه ښه و، د ده به کور د ما نه بهتر و، د ده سره به ښه شیان و، نو زه به غمجن وم په زړه کې چې کاش له ما سره هم دغه شیان وی. وایي کله چې ما ناسته ولاړه د فقراو سره شروع کړله، بیا هره ورځ ما به الله ته شکرونه ویستل. وجه دا وه چې د ما به هر شی ښه و. نو باید موږ په دنیا کې له ځان نه کته وګورو او په دین کې له ځان نه لوړو کسانو ته وګورو، علماو ته وګورو، بزرګانو ته وګورو، دغه سپین ږیرو ته وګورو چې مسجدونه ورباندې ښایسته دي. د موږ ځوانان خو نن سبا دغه د مشرانو مجلسونه پرېښي دي، دوی د انډیوالان دي. د مشرانو مجلسونه د ځوانانو نه خالي وي. که ځوانان خپل ژوند سمول غواړي د دغو سپین ږیرو په مجالسو کې دې کښېني، دا یو ډېر لوی نعمت ته د موږ لپاره.